الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دایت عنوان تخویف اخروی. مخیات کې مسئلہ د توحید وا اوس بیان د تفصیل د مسئلے د مجازات کی. ونفخ فی الصور پوک په وهله شي پشپېلای کی ماضی استعمال کړه ځکه متحقق الوقوع دا پوکه نفخه دا دویمه نفخه ده. فإذا هم پس ناسا په دوی با من الاجداث د قبرونو نا الی ربهم رب د دوی تا ینسلون یسرعون جلتی سره راځي. قالو دی بوی یا ویلنا افسوس دے منگ لرا من باسنا چا منگ را پاسولو من مرقدنا زیدم لاست زمنگنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دا کلام د ملائکو دے دا غسی دی چی وعده کړي وا رحمان ذات او مورس پیغمبرانو رښتیا ویلی دی. ان کانت الا صیحة واحدہ ندا دا دویم نفخہ کانت کی ضمیر نفخی ثانیه تراجی دے چه نفخہ نمعلومی گی الا صیحة واحدہ مگر یو چغا فیضاهم پس دوی با جمیعون طول لدینا منگتا محضرون حاضر کردی شوی. فالیوما پس ننرز لا تظلم نفس شیئا ظلم بنکی گی پا هیچ نفس بانے هیچ شیئ ولا تجزونا بدل بندر کول کیږي تاسو ته الا ما مگر هغه کنتم تعملون چې تاسو کړی دي. بشارت ان اصحاب الجنه اليوم یقینا مرګری د جنت نن ورځ با فی شغلن فاکهون فی شغلن فی ضیافت الله د خدای په مل مستیا کی وای فاکهون معنا فرحون خوشاله بای. هم دوی وازواجهم بیبیان د دوی بفی ظلال پسورو کی علل ارائک پتختونو باندې متکئون تکیا لگون کی بئی ارائک جمداری کتون دا تخت وی سریر لهم ویبا دی د پارا پیا پدے کے فاکہتن میوے ولهم ویبا دی تماہ غس یدعون چی دوی سرابلی سچ رابلی او ست زړکی یا ټول باورتای. دیکھیں ټول دار چا خواہشات راوستل کہ یو شی ذکر کړه نه چا خواہش بوي د بل بنوي ټول پکې راغلل. سلام قولا من رب الرحیم یقال لهم وبویل شي دوی تا سلامتیا. سلامون د خبر مقدم د پارا مبتدا دا یعنی لهم وی با دوی د پارا سلامون سلام لهم خبر مقدم سلامون مبتدا مؤخرہ او دا قولن چکم دے دا مفعول مطلق دے د پہلی محذوفه د پارا دا جمله پہلیه بیا صفت دے د پارا د سلامون. سلامون یقال لهم قولا من رب الرحیم ویلکیږي بدوی ته قول چې کائن بید رب رحیم د طرفا یقال لهم قولا من رب الرحیم دا به جمله بسلامون د پاره صفت شي موصوف سره د صفت نه دا به مبتدا شي او خبر به مقدم محذوف شي چې لهم ده. وامتاز اليوم جدا شئن رضی المجرمون مجرمانو علم آہد الیکم مایا منگا امر نو کڑے تاسو تایا بنی آدم آئے دا آدم علیہ السلام بچو اللہ تعبد الشیطان چی تاسو عبادت مکوئی دا شیطان
انه یقینا دا شیطان لکم دیستا سد پارا عدون دشمن مبین خکارا وانی عبدونی او زما عبادت کوئے هذا صراط مستقیم دا لارن غدا ولقد ضل منکم جبلا کثیرا فتحقیق سر شیطان بیلاری کڑی ستاسونا جبلا کثیرا خلقا کثیرا خلق دیر افلم تکونو تعقلون آیاتا سن پوئے گئی حاضی جہنم اللتی دا جہنم دے کنتم توعدون چتا سرواد شواپ دنیا کی اسلوها اليوم داخل شئی دیتن رز بما کنتم تکفرون پس سبب ددی چتا سو کفر کڑے ہو اليوم نختم على افواههم نن رز با مونگا مہر لگو پخلود دوی وتکلمنا ایدیم خبر بکی مونگ سر لا سند دوی وتشهد ارجلهم گواہی بکی خپید دوی بما کانو یکسبون پاغس چی دوی سکڑی دی دنیا کی سورة النور سلی رشاد کم دق شانایت تے یوم تشہد علیہم السنتهم ویدیہم وارجلهم بما کانو یعملون اور سورة پسلت کم حتی اذا ما جاؤ شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما کانو یعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء ولو نشاء لطمسنا على اعينهم کچرت زمونگا اراده شي مونږ باندې کړي وسترګې د دوی فاستبقوا الصراط نوړاندې شوی به لارې تا فانا يبصرون فكيف يبصرون څنګه به لیدلې وې همون داسې ونکړو ولو نشاء که زمونږه اراده شوی وی لمسخناهم مونږ به دوی مسخ کړي وی بزوګان او خنزیران علی مکانتهم په خپلو ځایونو په مستطاعو دوی به طاقت نه لري مو دوی اندتللو ولا یرجعون او نه به د خپل ځای نه بل ځای ته واپس کېدی شوی ومن نعمره ننکسه فی الخلق هغه څوک چې مونږ عمر ورکو هغه لا زیات ننکسه مونږ واپس کو هغه په الخلق په تخلیق کې یعنی هغه ارذل العمر ته کو واپس کو معشوم توپ زندګۍ ته ځکه ارذل العمر والا سړی دسی لکه معشوم چې څنګه افلا یاقلون یا دوی نه پوهیږي وما علمناه الشعر مونږ نه دی ښودلی نبی علیہ السلام لره شعر وما ينبغي له نه مناسب دی د سره شعر ان هو نه دی دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت دی و قرآن مبین او قرآن ښکارا لینذر من کان حیا دې دپاره چې ویری دا قرآن هغه څوک چې حیا چې عاقلي ویحق القول ثابت شوی نه علی الکافرین په کافرانو اولم یروا آیا دوی نګوري انا خلقنا لهم چې مونږ پیدا کړي دوی ته مما غس عملت ایدینا چکڑی دی لاسونو زمونگا انعامن ساروی فهم پس دوی لا دی لرا مالکون مالکان دی گوری اولم یرو آیا دوی نگوری انا خلقنا لهم چی منگا پیدا کری دی دوی تا انعامن ساروی فهم لها مالکون چی دوی دی سارو لرا مالکان دی مما عملت ایدینا یعنی دا نور سیزونه چې دی کرونده وغیره د دوی د لاسونو هم پکې دخلی د دوی د کسب هم پکې دخلی او دا انعام ساروی خود سیدی چې د بل چا د لاسونو پکې ایز دخل نشته مما عملت ایدینا خالص زمونږ په خپل قدرت سره کړی دي مما عملت ایدینا دا معنا وزللناها منتابدار کړی دي دا ساروی لهم دوی لرا فمنها رکوبهم بعض د دینا هغه دي چې د سورلی والا دي سورلی د دوی لا ومنا بعض د دینا یاکلون دوی تی خوري ولهم او دوی د پارا پیا پدې کې منافع او پیدي دي او مشارب او سکل فیدی دی وړیو کې پیدې سرمنو کې پیدې او سکل دی پیتس کی وغیرہ نور سیزونه تی جوړي
افلا یشکرون آیا دوی شکر نکئی واتخذوا دوی نیولی دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا آلیا گن خدایان لعلهم دا دی دا پارا ینصرون چی دوی مددوشی لا یستطیعون طاقت نلری نصرهم دا مدد دوی وهم دوی دا کافران لهم دی بوتان لرا جندن محضرون لخکر دے مددگاران محضرون حاضر شوی چاوی خدمت کئی آغا خود دوی مدد نشی کولے دوی دا غوی مدد کئی لا یستطیعون دا بوتان طاقت نلری نصرهم دا مدد دا دی عابدانو وهم دا عابدان لهم دا دی معبودانو دا پارا جندن آوانن مددگار دی محضرون حاضر شوی ہمیشہ دا غوی مدد کئی کنا صفائی وغیرہ فلا يحزنك قولهم غم جن دین کتاب نا ددوی انا نعلم یقینا منگا پویگو ما پاس یسرون چی دی پټي و ما پاس یولنون چی دی اخکار کئی اولم ير الانسان و انسان نګوري انا خلقناه چې مون پیدا کړه د من نطفه د نطفینا فاذا هو پس ناسا پد خصیم جګړه لید مبین خکارا وضرب لنا مثلا بیانی منتا مثالنا ونسی خلق آئر کڑے دے پیدائش خپل قال من یحیی العظام وی سوک برا جوندی کئی داڑو کی وی رمیم چی دا زاڑ شوی قل ورتو آیا یحیی اللذی را جوندی کئی بیا غزات انشا چی پیدا کری دیا اولا مر پاول زل وهو دا اللہ تعالی بکل خلق پر پیدائش علیم پویا دے الذي اغزا جعل لكم من الشجر الاخضر چگر زولی دا تاسو ته د شنی ونینا نارا ورو شنی ونینا اور جوړ کړي دي ابن عباس وای دا دو شجر ونی دي چې څوک اور بلینو د دو یوینا او د بلینا ور کوټه شهر دغه کې دواړه سره و جنگي ورته پیدا شي وایزان تم پس ناسا پتا سو منه دا غینا تو خدون اور بلوي اولیس الذی ند غزات خلق السماوات چ اسمانونه پیدا کړی ول ارض از مکا بقادرن قدرت لرونکی الا پدی یخلق چ پیدا کی مثلهم استاسو پشان بلا ند داسی وهو الخلاق الله پیدا کون کې دے علیم پویا انما امرو یقینا حکم د الله اذا را د شیان چرا دو کی تخدیق دیو شیتا ان یقول له آیات کن شپ یکون موجود شي فسبحان الذي پاکی دا غزاد لرا بیدی چې په قبضه د کې ملکوت کل شی اختیار د هر چیز دی ویلی دی الله لرا ترجعون تاسو واپس دا سورۃ الصافات مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سرا و درشم نزول اعتبار سرا شپږ 50 سورۃ الانعام نرست نازل شوه ربط د دې صورت مخ کی صورت سرا مخ کی صورت کې دلائل نقلیه او د انبیاء او د صاحب یاسین نه په توحید دې صورت کې دلائل نقلیه دي د ملائکون او د جنات او د انبیاء او دیم مخ کی صورت خاتمه کې بیان د مضمون د توحید او د دې صورت په فاتحه کې دا مضمون دی دریم مخ کی صورت آخر داغی کے تسبیح وا او د دې په اخره کې هم تسبیح دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون او د دواړو کې د حشر بیان دی موضوع د سورۃ الدعوۃ الی التوحید دا موضوع شو دعوت صورت الدعوت الى التوحید وبسبب انکارهم عن البعث او په سبب د دې باندې چې د بعث نه انکار کوي
دوی نه محسوسي ضرورت توحید لرا. خلاصه د سورۃ الصافات 3 حصے ده. اول ایسا داول نا تر سلور آیات پورې دی کې بیان د عجز د ملائکو ده او عجز د جناتو. ملائکی الله ته محتاج دي او پیریانو. ور سره زواجر ذکر کیږي په منکرینو د مقاصد ارباو چې توحید او رسالت او صدق د کتاب او ایمان بالآخرت ده. دوی مېسا د 15 یانا تر 109 پورې دی کې بیان د عجز د وو پیغمبرانو ده. دا وی حالات هم ذکر کړي. درې مېسا د 150 نه تر اخره دی کې عجز د ملائکو د جن د ثانیان او رد په مشرکینو بالملائکه او اثبات د مسئله د توحید. الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الذي صفت الملائکه لعظمته الرحمن بجعل الكواكب زینة للسماء الرحیم بحفظها من الشیطان والجن. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. والصافات صفا قسم دی پاغه ملائکو چې سب تړون کی دي صفا صف لرا سب ولاړی دي. فزاجرات قسم دی پاغه ملائکو چې رټون کی دي شیاطین لرا زجرا پرټلو سرا. فتالیات قسم دی پاغه ملائکو چې لستون کی دي ذکر وحی لرا وحی ولی او راوړي. ان الهکم دا جواب قسم ده. یقینا معبود تاسو لواحد خامخا یو ده. رب السماوات رب د اسمانونو ده ولرد د ازمکو وما دا سو بینهما جدر دوړو په منځ کې دي. ورب المشارق او رب د مشرقونو. مشرق خو یو ده جمع ذکر کړه ځکه مطلع ډیری دي او مغرب هم یو ده او بل ځکه مغارب جمع ذکر کړی ده ځکه مغرب ډیر دي. مطلع مغارب یعنی د ډوبېدو ځایونه د جمع او د وړي. انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب یقینا مونږه خیسته کړی د اسمان د دنیا بزینة الکواکب په خایس د ستورو. وحفظا من كل شیطان وارد دا مفعول مطلق در پہلی محذوفه ده پا. وحفظناها مونږه ساتل ده دا حفظا په ساتلو من كل شیطان اندر شیطان مارد سرکشنا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغنګ دي دا شیطانان بر خلقو ته چې ملائکی دي بر ټولی ته. ويغزبون وشتل کیږي من كل جانب دار طرفنا. وګونی سی شیطانان لاړ شي الته ملائکی ولي دهورا وشتل کیږي د وای په پارا د شړلو دا مفعول له ده د یغزبون د پارا. ولهم اشتد دوی د پارا عذاب واسب عذاب دائم الا من خطف الخطفا مگر ها څوک چې را و تختی او را تختول شوی خبره پټه ووري او راوي تختی. فاتبا ور پسیشی شهاب لمب ساقب روخانا فاستفتهم تپوسو کده دی اهل مکونا اهم شد خلقنا یا دوی سخ دی په پیدائش کی امن خلقنا او که هغه څوک خلقنا چې مونږه پیدا کړی دي. انا خلقناهم یقینا مونږه پیدا کړی دي دوی من تین د خټه لازب سریخنا کنا لازب لاسق سریخنا کا. بل عجب تا ويسخرون بلکې ته تعجب کې د دوی د تکذیب نه ويسخرون او دوی مسخري کوي تا پسې. واذا ذکروا لا يذكرون چې دوی ته نصيحت ورکول کیږي لا يذكرون لا يتعظون دوی نصيحت نه قبلای. واذا رأوا آیه يستصغرون او چې کله وګوري نخا لکه سپوږمۍ سیریدل ټوکړي ټوکړي کېدل يستصغرون يستهزئون دوی استهزاء کوي. وقالوا وإن هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو ښکارا. ایزا متنا یا مونږ بمرو وکنا ترابن مونږ بشو خاورې وایزا من اډکی اینا لمبوسونا یا مونږ بارا پاسول کیږو دوبارا. او اباون الاولون پلاران زمونږ ولني داسې نشي کېده
قل ورته آیا نام تاسو بم را پاسئ وان نام آو وانتم داخرون او تاسو بذلیلئ داخرون صاغرون فإنما هي زجرة واحدة پس ناسا پدا با آوازی یو فیضاهم پس دوی با ینظرون یو بلتگوری یا فیضاهم ینظرون سوء اعمالهم بد عملونه بگوری وقالوا وی بیا ویلنا ای افسوس دے منتازا یوم الدین دا د جزا ورځ دا هذا یوم الفصل الذی دا ورځ داغي جدای دا کنتم بی تکذبون چې تاسو پای تکذیب کاو او شر الذین الله به وی راجم کیا کسان ظلمو چې ظلم کړي او ازواجهم او امثال د دوی ازواجهم معنا واشباههم وامثالهم زناکار به د زناکار سره رشوت خور د رشوت خورو سره غله د غلو سره مطلب دا چې شرابیان د شرابیانو سره داسې وي وما كانوا يعبدون اغم راولای چې دوی د چا عبادت کاو بوتان امراولای تواغیت من دون الله ما سوا د الله نه فهدوهم الى صراط الجحیم برابر کوي د ټول لارې د دوزخ ته وقفوهم چې برابر کې دوزخ ته الله به بیا आवाज وکي وقفوهم ودروي دوی انهم یقینا دوی مسئولون دوی نه تپوسونه کیږي مالکم سچل دی لا تناس پتا سو لا تناصرون چې بل سره اوس مدد نشي کوله بل هم اليوم بلکې دوی بنن رز مستسلمون منقادون غاړې خودن کی واقبل بعضهم على بعض مخامخ بشي بعض د دې بعض نور ته تسالون یو بل نه تپوسونه کوي یتخاصمون جګړې وکړي قالو دی بوئی انکم یقینا تاسو کنتم وی تاتون ناراتلائی با مونگتانی الیمین خی طرفنا دا کسران پا مثلا تاسو با خی طرفنا مونگ لراتلائی یادا مانا دا یادا مانا دا یمین پا مانا دا قوت سرا تاسو براتلائی مونگتانی الیمین پا طاقت باندے یا یمین پا مانا دا دین سرا تاسو براتلای مونږ الیمین د دین په طریقې دا کار دین دی دا وکړي ډېر ثواب دی پکې تاسو براتلای غلط کار به مراته ثواب باطل به مراته حق کار قالو دی ورته وی بل لم تکونوا مؤمنین بلکې تاسو نه وای په خپل ایمان رلون کینو زمونږ څه ګناو وما كان لنا نو مونږ علیکم پتاسو من سلطان دلیل زور سلطان قوت او قدرت بل کنتم بلکې وای تاسو قوم طاغین سرکشا حق علینا قول ربنا فثابت شو پم باندې وینا درب زمونږه ان لذائقون یقینا مونږه سکون کی د عذاب یو فغویناکم پس مونږه بیلاری کړی تاسو انا كنا غاوین یقینا مونږه پخپلوم بیلاریو فإنهم یقینا دوی با اتباع متبوعین یوم ذن پد ورځ با په عذاب په عذاب کې مشترکون شریکی انا کذالک یقینا مونږه هم د قسان نفل بالمجرمین کو په مجرمانو انهم یقینا دوی کانو دی ذقیل لهم چکر ویل شي دوی لا اله الا الله یستكبرون دوی تکبر کوي یو خدای یاد شنو تکبر کوي امام رازی وی لا اله الا الله قران کریم کې و دیرش کړه تراغله ده ويقولون وی اين ويدو ايننا لتارك الهاتنا يا منغا پر خودن کې د خپل خدایانو لشاعر مجنون لیونی شاعر تا نبی علیہ السلام به خود دی لیونی شاعر ته موږ خپل خدایان پریږدو بل جا بالحق بل راته کړه په حق سرا دین حق سرا وصدق المرسلین او رشدیا نسبت کړه د پیغمبرانو ته صدقه کی ضمیر د محمد تراجه ده مرسلین مفعول له انکم لذائق العذاب الالم یقینا تاسو سکون کی د عذاب دردناک کی وما تجزونا جزا نه درکول کیږي تاسو ته الا ما مگر تاسو کنتم تعملون چې تاسو سکړی دي الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالصا
اولئک دا کسان لهم رزق معلوم شتد دوی د پارا رزق معلوم فواکه میوه وهم مکرمون او دوی با معززی فی جنات النعیم فجنتونو د نعمتونو کې علی سرور پتختونو با متقابلین یو بل ته مخامخي یطاف علیهم گرزول کیږي با په دوی باندې بکاسن پیاله ممین د شراب او چینه‌دارونه بیضا تک سپین بی لذتن خوندور بی لشاربین د سکون کو د پارا لا پیا غول نبی پدې کې د خېټې درد یا د سر درد ولا نبی دویانا د دینا ينزبون یسکرون چې بیهوش شي وعندهم وبد دوی سرا خاسرات الطرفی هغه بندون کې د نظر هوري بی عین غټ سترګو والا صفت دار سترګې به بندي بل چاته به نه کتلی پردو سړو صرف خپل خاون به نظر لګي کأنه نادسی بیل ک دوی چې بيدم مکنون اگئی د شتر مرغی مکنون پټا د شتر مرغ اگئی دا خالص سپینه نه سپینه او زیړوالی تمایلی امام بیزاوی وی پینه احسن الانوان ورنگونو کې دا بهترین رنگ دی الوسی روح المانی کی وی والبیاض المشوب بقلیل صفرة فی النساء مرغوب فیه جدا ذکر بیس دا اگئی دا شتر مرغ مکنون چه پٹمی پٹا دا مانا گرد پی نہیں لگی دلے صفا ستری فاقبل بعضهم مخامق بشی بازت دویالا بازن پا بازن اورو یتساءلون یو بل نبات پوسون کئی قال قائل منهم وباوی یو ینکه د دینا یو جنتی په دینور ته وای انی کان لی قرین یقینا زما یو مرګره او په دنیا کې قیامت نه معنا او ما سره بناست ولاړه کول شی بو چرته یقول ما تبویل یا انک لمن المصدقین ته تصدیق کې چې موږ به دوباره پاسیګو ایزا متنا موږ به مړ شو وکنا ترابا او مونږ به خاورې شو ایزا ماډو کی اینا لمدینون اینا لمجزیون مونږ له جزا کولی شي قال دا قائل به وای دین اورتا هل انتم ای تاسو متلون چې سر اوچت کوي اورتا تاسو چې ما سر اوچت کوي چې راځي سر اوچت کوي چې دوزخ کیو ګور چې چته دوزخ ته نه اتللې فتلا نو سر به اوچت کی فرآه هو به ګوري پی سوائل جیم پی وسط الجیم د دوزخ مینس کې امرګره به دوزخ کې پروت قال دې ورته وای دا جنتی تلای قسم بالله ان کې تقریبا وا چې ته لتر دین چې زد امزان سره هلاک کړي وې لولا ولولا نعمت ربی کده خدای نعمت نه لکنت زبوه من المودرین دا حاضر شونا پور کې افما نحنو بمیتین آیا مونږ نه یمړ کیدون کی الا موتتن الاولا مگر په مرګ ولنی سره بل مرګ ناراضي وما نحنو نیو مونږه به معذبین د عذاب شدگانونا ان ذا لو الفوز العظیم داخلو یا کامیابی دا لمثل هذا دغه مرتبه د پارا فلیعمل العاملون کار دیو کی کار کوون کی ازارک خیرنا یا دا کار غره ده نزل په مل مستیا کې ام شجرۃ الزقوم او کونا د زقوم دا جون خدای جنت کی سره یو زقوم ونه خدا ان جعلنا یقینا منگر زول ددا فتنه امتحان للظالمین د ظالمانو لپاره ان شجرۃ یقینا دا ونه دا تخرج راوزی با پی اصل الجحیم په بیخ د دوزخ کې تلوا سرنا د دې کان نه روس شیاطین لک سرنا د شیطانانو شیطان سر خو چانه دی لیدلې په ذهن کې ورته ډیر مکروه ښکاری نو د دې زقوم د ونی د سرونو تشبیه د اخ شي تصور کا چې ذهن کې تا مکروه ښکاری فإنهم يقينا ذيلا كلونا خامخا خربا من عددنا فمالئون من البطون دکیب ددینا خیٹی ثم ان لهم علیها لشوبا من امین بیا بدی لرا پدی باندې لشوبن گډوډی سنی من حمیم گرمی وبور پسیس کی ثم ان مرجعهم بیا برجود ذیل الى الجحیم دوزخ دی وی طبقینا بل طبقیتا
انهم یقینا دوی الفواباهم پیدا کړیو پلاران دوالین بیلاری فهم دوی علی سارم داغی په قدمونو یهرون جلتی سرت للیو یهرون یسرون ولقد ضل قبلهم فتقی سر بیلاری سیو مخید دین اکثر الاولین اکثر پخوانی ولقد ارسلنا فتقی سر منگ لگلیو پیم پدوی کیا منذرین ویرون کی پیغمبران فانظروا گورا کیف کان عاقبت المنذرین سنگو انجام د ویرول شو الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص یا بچ ولقد نادانا نون فلنعم المجيبون د دې زینا یوصل نه سلوي خوري واقعات د انبیاء ذکر کړي د پینځاو یا نه دواتیا پورې واقعه د نوح علی السلام د دیاتیا نه یوصل دیر لس پورې واقعه د ابراهیم علی السلام یوصل څوار لس نه یوصل دویش پورې واقعه د موسی علی السلام یوصل دو دیرش پورې واقعه د الیاس علی السلام یوصل درې دیرش نه ته پورې واقعه د لوط علی السلام یوصل نه دیرش نه یوصل ته سل پورې واقعه د یونس علی السلام دا واقعات به ذکر ولقد نادانا پتقی سره مونږ ته आवाज وکړو نوح علیہ السلام د غرق کېدل نه د بچ کېدو د پاره فلنعم المجيبون فوالله لنعم المجيبون قسم په الله چې مونږه خو جواب ورکوونکیو ونجیناه مونږ نجات ورکړل راوالو اهل دلرا من الكرب العظیم د غم لوینا وجعلنا ذریته مونږ ګرځاو اولاد دهم الباقین دوی باقی سمره چې پاتې شوي دي اوس انسانان دا ټول د نوح علیہ السلام اولاد ده د نوح علیہ السلام درې بچیو حام سام یافس سام د عرب پلار دی حام د حبش پلار دی او یافس د رومیانو پلار رومیان نه دلته رومی اول مراد دی یونانیان چې منسوب دی رومی بن لیتی ابن یونان ابن یافس ابن نوح علیہ السلام او نسپی وی سام د عرب پلار دی او د پارس او د روم او هم دا د سودانیانو پلار دی د مشرق نه تر مغرب او یافس دا د ترکیان او د یاجوج او د ماجوج پلار دا د یافس اولاد د یاجوج او ماجوج او ترک کم چې لنډي لنډي دا روس وغیرہ خلک دا ټول یاد دی وترکنا علی منګ پرخه دا خسنا په د باندې په اخرین پرستانو خلکو کې خلک خیا دی سلام علی نوح بالعالمین سلام دی د الله د طرفا په نوح علی السلام باندې په مخلوقاتو کې ان کذالک یقینا مونږه د قشان جزا ورکو احسان کوونکو تا انه من عبادنا المؤمنین یقینا دانو علیہ السلام د بندگانو زمنګ نو ایمان لرونکو نا ثم غرقنا الاخرین بیا موږ غرق کړي ورستنی خلق و ان من شیعتی ل ابراهیم یقینا پډلا د کې خامخا ابراهیم علیہ السلام ایز جا ربو بقلب سلیم چې کړه راته کو رب د بقلب سلیم پزړه پاک سره د شرک نه اس قال لی ابي پاو کی چې ویلې د پلار د تا او قومي قوم د تا ما ذا تعبدون تاسو د سشي عبادت کوي عیف کرنا لیاتن آیا دروغ خدایان آیا تاسو اراده لرئ د دروغ الیاتن د خدایانو عیف کن دا به مفعول له شي د تريدون د پاره او الیاتن بدل د عیف کن د پاره آیا د دروغ او الیاتن خدایان دون الله ما سوا د الله نه تريدون تاسو غواړئ وما ظنکم فسد ګمان تاسو به رب العالمین فنظر نظرتن دو قتل یو جلک بالنجوم پستورتا فقال دی علی انی سقیم ز بیمار یما سوال دا چې خو بیمار نه و کړه غیر ته مونږ سره میلې لاله شوی ز بیمار دا خو دروغ جواب داره زستا سود د عقیده نه بیمار یم استاس یو عقیده د زما بل ده تعویل وو یا سقیم معنا ز بیزار یم
یا زه بیمار کیدون کیم فتولوا عنه غوی مخ وګرځاو ددنا مدبرین شاکون کی فراغ د مایل شو الالهتهم خدایانو داویتا فقال دورته لا تاکلون ولی خوراک نه کوي خوراک صحیح نه بوتانو ته ولی نه خوري مالکم سبلا لګې دلې پتا سو لا تنتقون چې خبرې نه کوي پراغا پس د مایل شو علیم پاغي باندې در بند گزارونو بالیمین په قوت سرا فاقبلوا الیه راغله دا مشرکان د ابراهیم علیه السلام ته زیپون معنا یسرون منډه راواله قال ابراهیم علیہ السلام ورته ویل تعبدون تاسو عبادت کوئ ما دا سو تنهیتون چې تاسو په خپل جوړ کړی دي پلاسونو والله خلقکم الله پیدا کړی ای تاسو هغه چې تاسو یې کوئ جوړ کړی دي قالو دی ورته ابنو له بنیانا دلرا جوړ کړي آبادی اور پکې بل کړي بنیان دیوال جوړ کړي د کانینا دیر شګازا او پلنوار شل غزای او د اور نډک کای فلقون د واچاو پل جهنم پور کې فرادو پس اراده وکړه بي د بارکه قاعده د تدبیر فجعلناهم پسو غرزول مونږ دوی الاسفلین مقهورین مغلوبین لاندې ټیټم وګرځو وقال دوی علی انی ذاهب الی ربی زتلن کم هغه زیتا چې کم ځای کې را طرف امر کړی دی الی ربی کې ګوره جهاد خدای ته نه ثابتی انی ذاهب الی موضع امرنی ربی زتلن کم هغه زیتا چې ما ته امر کړی دی رب زما سیهدینی زرد چې ما ته بلا روخی ربی رب زما حبلی ما تراکی منس و بچے منس صالحین دنے کانونا فبشرنا و بزیر ورکو منگا دلرا بغلامن پار علک حلیم صبرناک سرا فلما بلغ ماو سا یار کل چور سید دد سرا تللو تا غرط ور سرت لیشو طاقت تا ور سید قال دورت یا بنیا ای بچیا انی ارا پی المنامی زتا وینم پخوب کی انی ازبحو کا چی زتا زبح کوم فانظرو گورا مازا تراسوینی سرائے دی صدا قال دورت لیا بت پل اے پلارا کوا ما غس تو مرو چتا تامر کیگی ستجدنی زرد چتب ما پیدا کی انشاءاللہ او کد خدای خوخی من الصابرین د صبرنا کنا فلما اسلم کله چې دواړه تابعدار شو وتله راوی غرزاو للجبین معنا علی الجبین په اړه باندې ونادینا ومن ورته आवाज وکړو یا ابراهیم ابراهیم قد صدقت الرؤيا تارشتیا کا خوب ان كذلك نزل المحسنین یقینا مون دقشان مون جزا ورکو احسان کوونکو تا ان ذا الاول بلاء المبین یقینا دا امتحان ولوی مینا کې را سملا او چاړه پرا کس کول او خدای ورته بس خبر اخلاص ستا امتحان پورش حقیقی تاسو اوریدلې دي او کنه غټ اختر بیانونه کې بیا مليار نه وره سره هجه بیانونه کې دا کوي کړه وفدیناه منگا بدل کی ورکا دلرا بذبح عظیم مذبوح لویا ذبح ما یذبح ابن عباس وی دا غډو چې حابیل قربانی کړي او جنت تتلل او قبول شوی غټو عظیم الجثو رنگم خستو یا عظیم په ثواب کې لوی مولانا بیجگر رحمه الله چې وای چار تاسو کې ځای ګډ غوخه چا وخړه مورته چې ستا پلارو خړه غوخه سره دې سکار دی خو قربانی کړه خدای قبول کړه سره اسماعیل علیه السلام بدلو اول ته خړل نو کنه قربانی قبل دل دا چې اور براته
وترکنا علیه فی الاخرین منګ پرې خود په د باندې پرستانو خلکو کې خصیبت هغه دا چې سلام دی په ابراهیم علیه السلام کذالک نجزی المحسنین دغه شان جزا ورکو مونږه احسان کوونکو ته دلته دا سیونه چې انا کذالک نجزی المحسنین لکه رستا دغه کې خرازی کنه انا کذالک نجزی المحسنین زکا چې دلته یو ځل ان ذکر شوی دی انا کذالک نجزی المحسنین قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی دیکھ یو ځل ان ذکر شوی دی نو دوباره مات نه کو نور واقعو کې مخ کې ان نه ذکر شوی نه ذکر انه من عبادنا المؤمنین یقینا د بندگانو زمنګ نو یقین کوونکو وبشرناه من غزير ورکدل را په اسحاق علیہ السلام نبی یا چې نبی او من الصالحین د نیکانو وبارکناه علی من برکت چوره په د په اسحاق علیہ السلام او من ذری ما په بچو د دوی دواړو کې موسرن نیکی کون کې او ظالم لنفسی ځان د پارا مبین ښکارا ولقد مننا علی موسی و هارون وتقی سره مونږه احسان کړو په موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام په نبوت ونجینا مونږ نجات ورکړو د دواړو ته قوم د دې دواړو ته من الکرب لازم د غم لوینا چې هغه بنی اسرائیل یا غر کېدلو ونصرناهم مونږ نجات ورکړو دوی مدد وکړو دوی پکانو شو هم الغالبون هم دوی زور اور شو په فرعون واتیناهم الکتاب المستبین مونږ ورکړو د دواړو ته کتاب المستبین بلیغ بی بیان مستنیر روخانه هداینا ما برابر کړو مونږ دوی صراط المستقیم لارې نه غتا وترکنا علیهما مونږ پریخو په دې دواړو باندې ثنا حسن په الاخرین پرستانو خلقو سلام علی موسی و هارون سلام دی په موسی او هارون علیہ السلام ان کذالک یقینا مونږه د خشان جزا ورکو انسان کوونکو ته انه ما یقینا دوی دواړه من عبادنا المؤمنین زموږ د بندګانو ایمان لرونکو نو و ان الیاس لمن المرسلین و یقینا الیاس علیہ السلام خامخا د پیغمبرانو نو الیاس ابن یاسین د هارون علیہ السلام په اولاده کې اذ قال لقومي پاو کې چې د ویری قوم د تعالی تتقون تاسو د خدای نه ویریږئ اتدون بالا تاسو عبادت کوئ د بوتو بعل بوتو بکی خو نو مرکب شو بالا بک ته جوړ شو وتزرونا تاسو پر غیاسن الخالقین خستا د پیدا کونکو نا الله ربکم الله تاسو رب دی او رب تاسو رب لارانو په خوانو فکذبوا دوی تکذیب وکړه په انهم یقینا دوی لمحضرون حاضر شوی دی پور کی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړی شي وترکنا علیهم غپریخ واپ د باندې ثنا حسن په الاخرین پرستانو خلقو کې سلام دی په الیاسین یعنی په الیاس علیہ السلام او د قوم چې مؤمنان دی او جمع سره ته تعبیرو کې الیاسین الیاس دے سلام دی علی آل یاسین بیا جمع که الیاسین تی جو انا کذالک یقینا دقسان نجزی المحسنین من جزاور کو احسان کو ان کو تا انه من عبادنا المؤمنین یقینا دے زمون دے بندگان ایمان لرون کو نو و ان لوطا یقینا لوط علیہ السلام لمن المرسلین خامخا د پیغمبرانو نو اذ نجیناو چې کله مونږه نجات ورکړه د توهل د تاجماین ټولو ته الا وجوزن بډای تنا فل غابرین پاتې شو په پاتې شنو کی ثم دمرنا الاخرین بیا مونږه هلاک لرستنی خلق و انکم تاسه د مکی والا ول تمرون علیهم خامخا زی پاوی باندې مزبین په وخت د سبا کې وباللیل او د شپې هم زی پاوی په مکانونو فلا تاخرون تاسه سوچ نه کوي چې دا ولې هلاک شو
وإن یونس لمن المرسلین او یقینا یونس علیہ السلام خامخا د پیغمبران نو اذا بقى چې کله و تختید الى الفلک المشین ډکی کشته تا فصاح ما غي پچوا چولا چې سوق دریاب ته گزار کو وکانه د شو من المدحدین د مغلوبین نه په پچا کې فلتقمه الحوت تیر ک کبو و ملیم او د ځان سره خېجالو ولولا انه كان من المسبين کده نوې د تسبیح کوونکو نه للبس وخت به تر کړه په بطنی په خېټه د کب کې لا یوم یواسون ترغه ورځ پوری چې دوباره بادی را پاسي اور بزناو پسويشت مونږه د بلارای په صحرا او سقیم او د مریضو وانبتنا لی شجرة من یقطین مونږ راشنه کړه په د بوټه ونه من یقطین د کدو ونه په خابه غټو دام به راشنه د په خېټه د مې کې څومره ورځې تیر شي بعضی وای د 3 ورځې قطاده وای جعفر صادق وای و ورځې او ابو مالک وای سلوی خورځي مجاهد د شعبی نه نقل کوي چې سار کپ په خېټه کې واچو ما خام له ورځو یو ورځ تیر کړ الله خپوي یقطین دا د انز کدو نه ته وي باغی کې خصوصیت دار چې مچ پر ورته نه راځي او د مریضو بدن نرم شوی وارسلنا من لګلو د الامیات الپن سلو زرو آبادایت یو لک آبادایت او یزيدون یا زیات امنو پس ایمان راوړو هغه په متانا موږ وخت ورکاوي ته الهین تر یو وخت پورې فاستبتم تپوسو کد دینا لربک البناتو آیا رب ساجد ذریان دی ولهم البنون او د دې زامن دي ام خلقنا الملائکه یا موږ پیدا کړی دي ملائکی ناسن جنکه او هم شاهدین دی حاضر الا خبردار انهم من ابکیم دوی د دروغنا لا یقولون قما قدا خبرک ولد الله چې بچی راوړې وینهم یقینا دوی لکاذبون دروغ وین کی دي استفل بنات علی البنین غرکړي دي لوریانی الله زامنو چې وای ملائکه د خدای لوریان د خدای لوریان خو خدای تاسو زامن دا څنګه انصاف مالکم سچل پتا سو کای پتا کوم څنګه فیصله کوي تاسو افلا تذکرون تاسو نصیحت ناخلای ام لکم سلطان مبین است تاسو د پارا دلیل کارا چې ملائکه د خدای لوریان دي فاتو راوړې به کتابکم دلیل تاسو ان کنتم صادقین کچریای تاسو رښتیا وایونکي وجالو بینه و بین الجنه او دوی ګرځولې دي د الله په منځ کې په مابین د ملائکو په منځ کې نسبا رشتہ چې ملائکی لوریان دي جنہ نه مراد ملائکی دي ولې استتار هم ځکه ملائکیم پټي دي او جن پټ ته وسترګو باندې نه راځي ولقد علمت الجنه فتقيسر ملائکی پوی دي انهم لمحضرون یقینا چې دوی به حاضر کولای کیږي ورته دا کافران به ورته حاضري سبحان الله پاکی دا الله لرا اما دا سنا یسپون چې دوی بیانای الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله خالص کړی دي سی فینکم یقینا تاسو و ما ستعبدون چې تاسو عبادت کوئ مانتم نه تاسو علی پاغي باندې بفاتنینا بمدلین احدن ایسوک نشی گمراه کوله الا من مگر څوک وصال الجحیم چتلون کې دو زختا وما منا نشتا پمن کې کیسوک الا لو مقام معلوم مگر هغه د پاره زید داستوک نه مقرر ده و ان یقینا مونږه علی نحن صافون مونږه سبتړون کیو او یقینا مونږه متسبیح وین کیو و ان کانوا ليقولون کچته دی وای لو عندنا کچری مونږ سره و ذکر نصیحت من الاولین د پخوانو خلقو لکنا خامخا و به مونږه عباد الله المخلصین د پخوانو مخلصین و بندگانو پشان که مونږ د نصیحت خدای را لګره کتاب می ورک خدای وای فکفروا به دوی کفر کو پای پسو پیالمون زرد چې پوی بشي چې دوی کفر باندې انجام سره
ولقد سبقت کلمتنا په تخیص را وړاندې شوې دا وینا زمونږه لعبادنا المرسلین بندگانو زمونږ ته چې لېږل شوي دي هغه دا چې انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه انهم لهم المنصورون یقینا دوی به خامخا مدد کیږي د دوی وان جندنا یقینا لخر زمونږ لهم الغالبون دوی غالب دي فتولى عنهم مخو ګرځوا د دین اتاین تر وی زمانه پوری وابصرهم وسوف يبصرون ګور دوی تازر د چې دوی به هم د عذاب ګوري او بیا عذاب نه یستعجلون زمون په عذاب باندې دوی جلتی کوي فاذا نزل بساعتهم چکر نازل شي پنا د کور د دوی تا پسا ډېر بد سبا المنذرین سحر داغ خلکو چې کوم ویرول شوی دي د عذاب ورځ ډېره سخت وتولانو مخو ګرځوا دوی نه تا ان تر وخت پورې وابصر مهلت ورکا پسو به یوسرو زرد چې دوی به پوه شي دوی به وګوري سبحان ربک پاکی در رب سالرا رب العزت چې رب د عزت اما دا سنا سپون چې دی بیانې چې ولد وسلام علی المرسلین سلام دی په پیغمبرانو والحمدلله صفات د خدای توب ثابت دی الله لرا چې رب د مخلوقات دی سورہ 7 مکی سورت دی تلاوت اعتبار سره ته دیش نزول اعتبار سره ماته دیر سورۃ القمر نرست نازل شوه رب د دې سورت مخ کی سورت سره مخ کی صورت کس کے عاجز دا مستفینو دی صورت کے ابتلا دا مستفینو دا غور خلق مصائب باندې مبتلا شوی دی دی او دانه چې امتحانات پر اغلی عاجز دي بلکې دار چې امتحانات هم پر اغلی دي دیم ربط مخ کی صورت کې ذکر د قران او لو انا عندنا ذکر من الاولین دی صورت کې هم ذکر د قران دی سواد والقران زی ذکر دعوت صورت اثبات د توحید به ذکر ابتلاءات علی الانبیاء والملائکہ مال ابتلاء علی الجن خلاصه د صورت حساب منقسم د درې سو تاول ایزد اول نه تر 14 پوری دی کې بیان د عظمت د قران او زواجر بل انکار عن المقاصد دربا دویمه ایزد 14 نه تر یا پوری دی کې تسلی د نبی علیہ السلام درې مېچا دیو یا نه تر اخره دی کې بیان د حال د ملائکو د جن دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله المنزین کل شائبه وزوال الرحمن الذي عم وجوده بانزال القرآن الرحیم علی هلاک بمن خلقه مهربان دی پاغه چا چې خدای پیدا کړی دی سواد والقرآن زی ذکر قسم دی پسیدق د محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي ترب به الکل چټول په اقرار کړي سات کې به اشاره شي صدق د نبی ته دیم قول یا سات کی اشاره د صفائی ہی تا قسم دی بی صفائی یعنی رضائل چې د اخلاق رذیلو نه پاک دی یا سعود ته اشاره قسم دی بی سعودی بی مدارج الکمالات چې کمالات و مدارج ته رسیدلې ده والقرآن قسم دی په قرآن زی ذکر خاوند نصیحت ته جواب د قسم حذف ده ان محمدن لصادق بل الذين كفروا بلکې کسان چې کفر کړه په عزت په خلاف کې دي تکبر کې دي او شقاق او مخالفت کې کما لکنا سمر منغلا کړو من قبل مخکې د دینا من قرن د کلو والا فنا د وغیب आवाज کو ولا تهین مناس لا تک ولا تاو نو دغه وخت حين مناس وخت د چغو وخت نو ځکه دسه وخت ودی आवाज کو چې ایمان دروازه به بند و لا تک لا مشابهه د لیس سرا او تا پک زیاته شوی ده ولا تا معنا وليس لهين حين مناس مناس مصدر د ناس ینوس واجبو دوی تعجب کوي انجام چراشی دوی تا دوی تراشی منذر منهم ویرون کې د دینا
وقال الکافرون وای کافران ذا ساحر دا جادوگر دے کذاب دروغجن اجال الالهات دگر زوری دی خدایان الہ واحد یو خدای ان ذا لشیء جاب دا سی وسیز دے تعجب وانطلق الملأ منهم لاړ لټلې د مجلس د نبی علیہ السلام نا او یو بلته وای انم شو زئی وصبروا ځان نکلک کای علی الیاتکم فخداوی با علی عبادت الیاتکم ان ذا یقینا دا صبر لشیء د سی شه یرات چې داخل غواړي ما سمعنا مان دی اوریدلې په هاذا په خبرو فی الملت الاخره پرستنی دین کې ان ذا نه ده دا الا اختلاق مگر دروغ وای او انزل علی ذکرو ایا نازل وشي په د نزیات من بیننا زمون په منځ کې دی لیدلې بلوم پی شکن بلکې دوی په شک کې دي من ذکری زما د نصیحت نه چې قران دی بل لما یذوق عذاب بلکې نس کې دوی عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربی آیا د دوی سره خزانه د مهربانه د رب ستادي چې و غالب دی او وهاب ورکون کې ام لو ملک السماوات دې د پاره بچای د اسمانونو د زمکو وما بینهما دا سچ دې دواړو پمنځ کې دي فلیرتقو دی خیجی پیل اسباب پزینو جندم ما هنالک محذوب من الاحزاب جندم ما هنالک غټ لخر هنالک غزه کې محزوم بدر کې محزومون شکست یو خړو من الاحزاب دو ډلونا مؤمنان کذبت قبلهم دروغ نسبتونه کړیو د دین وړاندې قوم د نوح علی السلام عادیان او فرعون ذل اوتاد خاوند میخونو چې چا په مخالفت کو د میخونه به پټکوال څلور پخپو او سمودیان او قوم لوط او اصحاب المایکه اولئک الاحزاب دا کسان ډلې دي ان کل الا کذب الرسول ندی ټول مگر دروغ نسبتونه کړي پیغمبرانو ته فحق عقاب ثابت شوی دی په دی باندې عذاب بس